چې کومې پراجیکټ یې کړي دي د چا نه پټې نه دي په تغوی کې د ده د کار نه مطمئن یم سوچ په مونږه د بل دپاره کوو ځان دپاره به نه کوو. په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او غیرتي بادشاه دی. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ ډیلی خیبر او زه یم ستاسو کوربه جلال صافي. کتونکو موجود یم دا مهال د تخبې تحصیل ورخو ډیری کې قمر آباد کلي کې دا وخت را سره انور سید بھائی ولاړ دی کنسټرکشن کمپنۍ چې کوم آنر دی نیسټو هایپر مال تخبې چې کوم مالک دی شکیل بھائی هم را سره ولاړ دی د قمر زمان ایډوکیټ صاحب پرزن دی. د دوی یو پراجیکټ دی یو 10 مرلې پلاټ دی انور سید بھائی ته حواله کړو باقاعده نن افتتاح وشو تاسو به دعا کتلی نو دوی سره خبرې اترې کوو دغه پراجیکټ حوالې سره نو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو ستاسو راټولو د میډیا ملګرو او انور سید بھائی خو زموږ ورور دی زموږ ډېر مشر ورور خپلواک صاحب ډېره مننه شکریه چې هم دلته کلي ته موږ د خوشحالۍ کې شریک شو چونکې دا کور داسې دی چې دا زما په خیال نن سبا د هر چا د یو زړه ارماني چې سړي د خپل کور یې ښکلي کور وي نو دې کې شک نشته نن زه ډېر زیات خوشحاله یم او چې پر خوشحالۍ کې را سره داسې ښکلي وروڼه شریک شي نو خوشحالي ډبل شي. د دې کور داسې وه چې زما د 2 کالو نه یا د 3 کالو نه 2.5 کاله به والدین چې زما پلانینګ و چې زه کور جوړوم خو چې چونکې دا حالات داسې دي چې کور ډېر زیات ګران شوی دی دا میټیریل ګران دي خرچې پې ډېرې زیاتې راځي نو ما 2.5 کاله دا هر څه چاڼ کړه چونکې زه خپله په تغبې کې ناست یم د هر قسم مکتب فکر چې څنګه دغه دي د هغې سره مې الحمدلله تعلق شته. دا یو نه تپوس کوه کور څوک جوړوي کومه کنسټرکشن کمپني ښه ده تاسو یقینو کې 2.5 کاله کې زه ډېر زیات مایوسه شوی وم د ډېرو دغه نه خبره به مې ورسره وکړه چې بیا به مې وروسته هغه هسټري وکته چې مطلب دا چې زه دې کس ته نه خپله ټیکه ورکوم د دې کور د کړي څه دي لکه ما به زه دام کوم چې زه تپوس کوم چې بهی دا انور سید بهی فرض کړی د مخکې څه کړي د کومې پراجیکټ زه به ډېر مایوسه شوم بس ایټ د اینډ الله پاک زموږ دغه وکړو نیتونه مصفا دي او د الله ډېره مهرباني ده څنګه چې رامانې مخکې نه کوي او انشاءالله یې به رامانې ما د 2.5 کالو د ډېر پوره تحقیق او دغه نه پس د ایس کنسټرکشن انور سید بهی یو نامه راله یو ورور راکړه او چې یاره ته هغه سره لږ میلاو شه او بس هغې کې ما یقینو که 10-15 ورځې په دې تېرې کړې چې ما انور سید بهی به هم د نورو خلکو په شان دي او بس دا به مونږ هلته واړې راواړې شنه باغونه به راته وښیي او بس بیا خو لانجه نو یېرېدو چونکې ما تاسو ته وي چې کور ډېر ګران کار دی د مخکې په شان نه دی چې بس ما دغه کېښودو او بس په 15-16 لکه روپۍ جوړ شو او زموږ هغه ټول هغه اړي موړي مو دی ته ایښي نو بیا چې انور سید بهی سره زما یو میټینګ وشو په اولني میټینګ سړي سره زه ښه مطمئن ترې رالم خو زما هغه طریقه دا ما د سره یو پیره 2 3 میټینګونه کوم چې دا څه وایي هغه کوېسچنې به ما کولې زه د ده نه شکر دی ښه ټیک ټاک مطمئن شوم او بیا مې داسې چلو کوو چې د ده مې ښه ډونډو لګو د چې کومې پراجیکټ یې کړي دي د چا نه پټې نه دي په تغوی کې ښکلي ښکلي پراجیکټ یې کړي او د داسې خلکو پراجیکټ یې کړي چې خلک هم د چا نه پټ نه دی مطلب دا دی چې ته ویلی شي چې یاره د ده چې کومې پراجیکټ دي نو هغه یونیک دي هغه بالکل ډفرنټ دي هغه تغوی کې نه بلکې مردان کې ما هم د 2-3 کسانو کنسټرکشن والا سره دغه کړی و زه د هغې نه مطمئن وم چې وبه مې کته او د هغه چا له به یې کار کړی نو هغه به وایي چې یاره بس ځان ترې ساته مطمئن نه و زه د انور سید بهی سره زما بیا داسې رو په 3-4 بلکې ولاړ دی 15-16 ملاقات یې داسې وشوې او مونږ پرون ایله فاینل دغه ولیک وکړو چې یاره بس ما او تا بس اوس په دې اګرو انشاءالله نو زه د سره پرون ناست وم ما زه یو سړی راکړم زه د پروفیشنلیزم ګورم که نه دا دنیا ډېره چینج شوې ده هر څه چینج شوي دي هغه زاړه هر څه نشي انسان پروفیشنل څونه دی که نه یو سړی د هسې خبرې کوي او هسې تا ته ما وایي چې څنګه زه نورو اخوا دېخوا کولم چې دا به وشي واغه به وشي او کور ته ولاتلی نه په جنت کې به دیری نو هغه شان ما د نه کو دا ما پریکټیکلي چک کړه د ده رویه ښه ده دا پاتې شوی دی دا پریکټیکل سړی دی بل په دې نه ټول نه ښه خبره دا ورکر دی دا هر کار کې په خپله انوال دی هغه نه دی چې کار یې تا نه واغستو دا به هلته ایسي ته ناسي او دلته به کار روان که ښه وکړو بد که سیمټ غلط استعمال که کار ښه کېدو ما اوس کار سټارټ که دا را سره ناست دی دا په خپله راغلی دی پار کار پوه دی دا ورکران د ده نه زده کړه کوي چې څنګه به کوو دې ته ویلی شي کانټریکټر دې ته ویلی شي پروفیشنل سړی چې یاره زه خپله په یو کار پوه یم که نه نو زه به هله خپل ورکر ته یا خپل کلاینټ ته ښه دغه ورکوم فیلډ ته لاول راغلی دی دلته او ده دا ټول ډایمنشن اغوستی چې بهی ستا دونه پلاټ دی دا خو د پلاټ به تقریبا جرې وي او ځای پکې تو دونه رانیسي او زموږ دا نقشه چې کومه ده دا تاسو یقینو کې دا ډېره ډفرنټ ده دا به چېرته ډېره عجیبه وي او ده دا نقشه ماله داسې وکړو کې دی کې زما باترومونه یا زما نور سټینګ ته یقینو کې چې بیا ما نه منلی چې یاره په داسې ځای کې د څنګه دونه ښکلې هر څه راوسته نو دا د پروفیشنل سړي کار وي نو دغه څه وجې دي غټې وجې تاسو ته ما وایي د پراجیکټ پرتې دي سړی وایي که سړی څنګه پېژني نو انشاءالله 2 میاشتې 3 میاشتې بس دلته هم
راشه ما په خغړ د دغه کورونو بوډ ما په خغړ کنستراکشن لګولې ته ما چې ماشاءالله ببري لاندې به ځکه غټ به راځي ګوره وتا زب کور ته مراد نه کوم چې راځي ګوره دا کور جوړ کړي چانه پټنی دا کور دا شي دا چانه پټیږي نه او د دې چې پروجیکټ پته دی د سلور پروجیکټ خدا سي ماته معلومي دي غټ غټي وړي خو پته نه سن هغه د هر سړی لاړ شي د دنه بغیر دی دا اونر نه تاسو کی چونګل انور سید ایس کنستراکشن کار کړي څنګه کړي صحیح ډیر مننه شکیل بھائی خوشاله شي کتونکو انور سید ویل راځم خپل واک سه ولاله سرجی او دوه خبرې راسو کی تاسو مې اس کنستراکشن حواله سره انور سید بھائی والے سره وایي جی نو انور سید څنګه چې شکیل خټک سیب وي چې د ډیر چاند نه پاس چې کوم ځای په دې مطمئن شوم چې زه انور سید سره کې ناستم بي مانه تاسو کو یو سړی وخایي چې هغه با اعتماد دی زه په کور جوړم نو ماته خو د دې پته وه چې دې خپل ځمکې دي د ځایونه ورسره ډیر دي بانډه ده کلی دی نو دی به داسې کور جوړوي بلکې د هغه لایف ګیټ اپ سیټ اپ داسې دی نو ما درته وایي چې تاته پروفیشنل سړی در کوم ځکه چې زه د کار نه مطمئن یم او دکې چې کوم ټیلنټ دی څنګه شکیل صاحب وي نو دې کې نورې خبرې نشته ډېره مننه سرجي خوشحاله شئ مهرباني انور صاحب بھائی تاسو عمره مخکې چې نوی پروجیکټ میلاو شو همیش په شان بیا مبارکي درکو یو نوی کار الله درکو مننه جلال ډیره مهرباني په دې لږ تنګ وخت کې تاسو موږ دراله موږ هم ټیم راکو خوشحاله شئ انور صاحب بھائی دا راته ووایه 10 مرلې پلاټ ته شکیل بھائی خبره وکړه خو تفصیل سره د پوره 2 کالو تحقیق نه بس تاسو ته پروجیکټ حواله شو دی والي سره تاسو هم لګ رڼا واچوي د پروجیکټ باندې شکیل بھائی په دې کار باندې جلال شکیل بھائی چې کوم خبره وکړه هغه خو سرجیم خبره وکړه زه به یو سمپل خبرو کوم ته په ویډیو خبره تقریبا موږ پر ویډیو کې غالبا کوو خو مقصدی او عملی کار پکار دی ان شاء الله په دې کتونکو ته چې کوم نقشه کړی دا کوم میپ کړی دا موږ شکیل سره جوړ کړی دا د شاته بیک سایډ باندې 3D دا او ان شاء الله درې سلور میاشتې پس چې راشي د کتونکو ته به تاسو د دې کیمرې پرانا دا پروجیکټ موږ خایو او جلال زموږ مقصد دا دی موږ یوازې د شکیل بھائی نه د یو کار چې یو پروجیکټ کې موږ شروع کوو هغه زمونږ دی هغه د اس دی کله ما پردي کار ته خپل وي چې دا زما دی نو ان شاء الله زم جلاله موږ به ډېر قایم او دایم بر روان یو موږ به چرته خطر سوچ په موږ د بل د پاره کوو ځان د پاره باندې کوو چې موږ ځان د پاره سوچ کوو نو بیا زمونږ د پاره سپاتی موږ به بل ته سوچ کوو چې بل ته به سہولت څنګه میلاو شي یو سړي له کور جوړوم هغه کې لږه غلطي ده هغه مال په کار دی د ما په لږه خرچه راځي نو خرچه دې پراشي دی خو دې کروڑ لګي زما په غشیز باندې 50-60,000 روپے لګي نو په 50-60,000 ولې یو کروڑ خرابې کم و به کم دا خپل طرف به کوم کم از کم سبب دې پاغي پويږي دومره چیرې د نقشه کې چینجز انور سید ما ته کوم نه دی کړی مال د سہولت راوستو دا څونه د خیر خبره ده نو موږ پیسو نه لګیا ظاهر خبره دنیا اسباب تړلې دي سر دي خو جره زی نوم نه لګیم زی پہچان نه لګیم اس یوازې مردان نه تغبینا زه دا بار بوتل غواړم دا اسلام آباد ته دا پېښور ته ان شاء الله الله دې موږ له ژوند راکړي دې ته ما یو غټ سوچ کړی دی دا به زه په ټول پاکستان کې چې کوم دی دا نوم راولم او دا به زه کتونکو ته بیا ښیم دا به زه په دې محنت کوم زه به په خپل پروجیکټ کوم زه به چیلنج سره جهاد هم زه چې کوم پروجیکټ ما په تغبیه کې وکړي کوم چې ما کړی دي زما په شان پروجیکټ په پروفیشنل طریقه دې ماته یو سړی وخی زه چې کوم کالم استعمالوم کوم سټیل استعمالوم کوم خخت استعمالوم په کومه طریقه زما کوم سټاپ چې کوم دی 10 مرلې قربان زه یو ونیو میاشتم ډانچې اخلم 3 میاشتې ټیم د ماده وسره کې A to Z زه تیاروم دا په دې چې په تیزواري ستا کار خرابېږي نه چوټي مرا ولا سټاپ مې به ځای کوا کم سټاپ تی لګیا کو پاکه سټاپ په طریقه باندې کار چلوا په یو کار کې چې بل کار څنګه د نګيږي دې ته سوچو کا پاکه طریقه دار ادم نه کا نن ز سبا زموږ دلته کپټن ته خبره جهالار سړی راغی دی بس ټیکادار کنه موږ پریکټیکل 20 سال ایکسپیرینس سره 40 روپیا کې زر وته دې مزدوري ده دې نه زه وته دې زه خبرم د دې د نوس نه زه خبرم چې د دې بیډروم به کم ځای راځي د دې به سوپا څنګه راځي د دې LED به څنګه راځي سبب زه ناستم ز سوپا او د ټیبل ومنځ کې ماته لار سومري دې ته به د مخ کې نه سوچ کې کچن نه کته زیات کړ خیالو کې جهال خلک کچن جوړ کی د هوټ د پرده سر د سوري غم نه بچیره د اسمل په کم دربوزي دا چې ته په دې وخت کې ونه کې نو تا برنګونه کړي سرنګ به دکړي ته بیا چتونه ماته AC پیپونه په کم ټیم کې دی د دې موږ د هر سنه خبيو نو موږ د خلکو ته وایو چې تاسو په موږ کار مکوئ موږ دا نه وایو راشه اول چې چاله تاسو چاله کار ورکوي دا غوښنه لکه تاسو کې معلومات ته کې پروجیکټ کم ځای کړی دی تاسو موږ د پروجیکټ خپل خو کم چې تاسو فینیشینګ سره کړی کم چې بګر سټرکچر کړی دی به دا کسٹمر سره میلاو شو به ور کار ورکا زموږ خو دا یو سوچ چې تغبه خسته شي په خوري طریقه کورونه جوړ شي خلکو پیسې به زی استعمال نشي په ټول عمر کې رسړي دغه دغه پیسې چې دغه کور د بر راځي مې چې هغه خراب کم
او ته څه وجه ټول مر په زما بچي بس قائم پاتې شي دا په خوارو زاري ماته چې لاسونه من خیری کیږي زه بس سم زموږ دغه سوچ دی بس انور صاحب به خوشاله شي یو جهان مننه کتونکو یو خبره نیم کومه به دا ویډیو سره ترسو کتونکو انور صاحب به یا په تخبه کې نور داسې کنسترکشن کمپنیانی تاسو وګتلی دا غي کارونه خو د دوی د کار کې یو خوبي دا چې دا کله موږ د مالک سره خبرې ترې کړي کله کور په نشوي دي نو غوي چې موږ ته مطمئن او نور خلکو له دغه مشوره ورکو چې بالکل کار کوي نو په انور صاحب به دا یو برند په نن سبا وخت کې د تخبه ولست لپاره د یو برند نه کم نه بل د دوی دغه سوچ دی چې زه د خپل کمپنی په ټول پاکستان کې داسې خورول غواړم د خپل نوم د ایس کنسترکشن دغه لپاره د دوی دلی لګن دی چې کوم کار کې شوق شي دلی لګن شي نو هغه کار کې به خبرې نه دی تاسو ته وایو خپل کنسترکشن په جدید طریقه په پروفیشنل طریقه باندې د بهترین سټاف او د بهترین مټیریل کې جوړول غواړي نو بالکل 0345 80 530 تورو پلازا ملکان روډ سیکنډ فلور باندې انور صاحب به سره بالکل اپ اس کې کېناسته شي خپل خبره ورسره یقیني کول شي ترغه پورې خپل قربا جلال صافي او کیمرامین ساجد فوټوګرافر له اجازه تور کوي خاد آباد او بریالي سي د الله